الله وبرکاته. زه یم حکیم احمد مدني. زما نن تاسو ته یو ډېر اهم پیغام دی د مردانه کمزورۍ حوالې سره چې هغې ته ویلی شي اریکټایټس فنکشن. اریکټایټس فنکشن زه په دې ټاپک باندې زما معاشره، زما مزاج، زما طبیعت، زما چې کوم پریکټس ته اجازت نه راکوي، خو بیا هم زه په دې موضوع باندې ځکه خبرې کوم چې د دې مریضو د خلکو ډېر زیات لوټو کړل، دوکې ورسره کېږي او ما ته صرف د پاکستان نه بلکې د بار ملکونو نه هم ډېر کالونه رالل چې حکیم احمد مدني صاحب تاسو مونږ ته په دې موضوع باندې لږ غوندې ټاپک باندې خبرې وکړئ چې وټ از د اریکټایټس فنکشن، مردانه کمزوري څه شی ده، د دې وجوهات څه شي دي، د دې علاج څه شي دي. نو دې به زه تاسو ته ووایم چې وټ از د اریکټایټس فنکشن، مردانه کمزوري څه ته ویل شي. مردانه کمزوري ویل شي انسان په عضو تناسل کې په پینس کې دومره انتشار نه پیدا کېدل، دومره اریکشن نه پیدا کېدل چې په هغې سره دې وظیفه زوجیت ادا نه کړی شي، نو دې ته ویل شي اریکټایټس ډسفنکشن، یعنې مردانه کمزوري. نو د مردانه کمزوري د تعریف نه بعد به زه تاسو ته ووایم چې مردانه کمزوري کم خلکو ته راځي. مردانه کمزوري تعلق د بوډاوالي سره، د عمر د زیاتېدو سره یا د ینګ عادي سره نشته. دوی وایي چې ما ته اریکټایټس ډسفنکشن دی، ډېر ځوانان ډېر بوډاګان دي او وایي چې موږ ته مردانه کمزوري نشته، 50 سال عمر دی، وایي چې موږ ته مردانه کمزوري نشته. نو لهذا مردانه کمزوري اریکټایټس ډسفنکشن ولې کېږي؟ دا هله کېږي چې زموږ په جسم کې درې بنیادي بیسیک آرګن خراب شي، هغه د هغې فنکشن ډسفنکشن شي، د هغې سره اریکټایټس ډسفنکشن کېږي. آی کې لومبنی څه شي دی؟ مسکولر ټیشوز، دویم دی آی کې لومبنی دی نروس ټیشوز، بیا دی مسکولر ټیشوز او بیا دریم نمبر دی اپیتیلر ټیشوز. زمونږ په اریکټایټس فنکشن چې کله اکټیو وي، مردانه کمزوري چې زمونږ بحال وي، نو هغې کې لومړی کار دا د مسکولر ټیشو دي. نروس ټیشو چې کله زمونږ موجود دي، نو مونږ به کله هم چې کوم دی د مردانه کمزورۍ شکار کېږو نه. د نروس ټیشوز په مردانه کمزورۍ اریکټایټس فنکشن کې څه کار دی؟ د نروس ټیشوزو په مردانه کمزورۍ کې دا کار دی چې کله یو سړی خپل ښځې سره د پیار او محبت خبرې کوي، نو دا نروس ټیشوزو د انسان په جسم کې، په طبیعت کې د جما خواهش پیدا کوي، شهوت پیدا کوي. دا د نروس ټیشوز کار دی. چې کله نروس ټیشو مضبوط وي، نو دا کار به ټیک، دا فنکشن به ټیک رواني. او بل زموږ په دماغو کې پیچوټي، دا د پیچوټي ګلینډ کار دی چې په داسې وخت کې پیچوټي ګلینډ داسې هارمون ایکسټری کوي چې انسان په جسم کې، په بدن کې، په باډي کې خواهش جما پیدا